او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. حاجي سرفراز خان مومند. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو رؤف رور او دا دلته چې کوم مشران راغلي دي الله دې ډېر زیات ښه څه وکړي. او زه دا اکثر خبره کوم چې دا ښایسته ښایسته مشران ناست دي موږ ته نو زموږ خپې چې بلکل داسې چې بس ځمکه باندې نه لګي په دې باندې چې زموږ دې قابل نه وي. خو دا ښایسته خلک چې موږ ته مشران موږ ته ناست دي نو بس عموما لویې جرګې خو هر څه کړي دي پوه شوې. خو چې دا ښایسته مشران ناست دي دا خو پوهه خلک دی که نه. زما په دا کشران چې دي هغه به څه باندې نه پوهېږي. دا خو پوهه خلک دی. دوی دماغ کې هم خبره شته دی. دوی په دې باندې هم پوهه دي چې څوک ښه دی او څوک بد دی. الحمدلله. او بله خبره دا ده ورونو چې زما وار راشي خبرې خو ټولې خلاصې شوي. داسې یو خبره نه وي چې کومه پاتې شوي چې زه یې وکړم چې زه خبره بیا کوم نو هغه تحصیل 3 او 4 او 5 پیره شوي. خو زه به لږ پښتنو باندې خبره وکړم نن. کوم څه چې ماشاءالله عموما لویه جرګه کړي دي هغه ټولې دنیا ته معلوم دي خلکو ته معلوم دي الحمدلله. ټول نه مخکې غرونو یو خبره ته کوم سوشل میډیا وخت دی. دا ستا موبایل نه دی. دا ستا موبایل چې کوم دی دا موبایل دلته خبره وکړه ټولې دنیا ته یې رسوي. نو مهرباني وکړئ د چا سره چې موبایل دی یار دا یو پیغام ولېږئ د عموما لویې جرګې د پښتنو ډډې نه ټولو له دا موبایل لږ راوباسئ مهرباني وکړئ چا سره یي. مننه ډېره مننه. مشرانو او کشرانو موږ پښتانه الله چې پیدا کړي دا یو ډېر مختلف قوم دی. ما بیګم دا خبره کوله چې روژه پنجاب کې خلک هم روژه نیسي داسې نه چې نه نیسي خو چې څوک یې نه نیسي بد ورته نه وایي. زه پښتون چې روژه نیسم د شریعت وجه نه هم نیسم. الله حکم دی الله او الله رسول حکم دی اور د دې وجه نه نیسم چې څوک یې ونه نیسي بل ورته وایي دا څه بېغیرته دی مړه دا روژه نه ږدي. نو مونځ چې کوم دی په کلو کې تاسو به دا کتلي چې هر حجرې کې چې چا لږه غټه حجره یا وس کې یا 18 کورونه یو ځای د چا نو یو جومات وي. کال ته 10 کسان ناست دي نو هغه 20 کسان چې پاسېږي هغه یا 2 یا 3 چې پاتې کېږي قسم دی د اړې د مونځ کولو نه وي. خو دې ته وګوري چې لکه دا مشران پاسېدل دا 20 کسان پاسېدل زه دې ځای باندې پاتې شوم الله حکم هم دی او دا نور به څه وایي چې لکه دا بېلمازه دلته ناستی دی. دې وجه نه الله موږ پښتانه داسې پیدا کړي چې د الحمدلله د شریعت مطابق هر څه موږ پښتنو کې شته دی الحمدلله. بیا دا خبره ده چې تاسو یې هسټري راوالی د دې پښتون دا ایرېدلی نه دی دا تښتېدلی نه دی دی هر ځای کې ولاړ دی. زه ته انډیا یو قصه کوم زړه کومه کې پاکستان او انډیا چې یو ځای وو نو جانډې والا ورته وایي داسې یو مقام کې یو دغه راله یو اجتماع وه ډېره غټه نو هلته پښتانه موجود وو. د انګریز سرکار ډډ نه ډز وشو چې ډز وشو نو ډېر زیات پښتانه پکې ولګېدل. نو د ولي خان صاحب غالبا پلار وو هغو ته انګریز ته دا وویل چې لکه دا ډز هم څه وکړه تاسو خو موږ راوښتي یو خبر وله. نو هغه ورته وینا وکړله چې پښتانه تښتېدل ډډې ته کېدل دې وجه نه هم ډز وکړه. نو 4 ورځې پوسټ مارټم روان وو تقریبا 6 پښتانه چې کوم دي که نه هغو پوسټ مارټم وشو. یو پښتون هم ګولۍ چې ده هغه په ملا باندې نه وه خوړلې ټولو په سینه باندې خوړلې وه. دا د پښتون هسټري ده دا ته پښتون یې. نن موږ به په کلو کې د چل کوو
چې یو بل څه به م قصد کوو چې دا مې تربور دی او چې ده وسله راوړله د 1,00,000 روپو نو دې بل به کوشش کوو که وس به کېده او که نه کېده خو وسله به راوړله او دا به ویلې چې دې ورور څه سواله وران شمه تربور ته وران شمه نو چې وروره ما سمدایي الحمدلله هغه وخت الله تیر که زه ځاني طور باندې دا وایم که زما ورور زما تربور نه دی زما د سر تاج دی زما پښتون هر ماشوم هر مشر چې کوم دی ځان نه ورته ښه م ویمه ځان نه ورته تکړه م ویمه یو کمزوري د هغه به پرېږدو چې بې اتفاقي به پرېږدو یو بل خپې راښکل به پرېږدو ښه او بد به مشرانو کشرانو پېژنو حدیث مفهوم هم دی چې ښه چې بد ایسارولی شي په لاس باندې ایسار کا چې هغه هم نشي کولی خولې باندې ورته بد ووایه که هغه هم نشي کولی وړه کې ورته بد ووایه د ایمان هغه آخري درجه دا ده موږ به انشاءالله ایمان لومړۍ درجې له ورځو که څوک بد و مړه ستاسو د خدای او رسول ووایي که ما چې ته روپۍ خوړلي راته وویستی او راته ویستی به هم چې دا د دې ځای کې خوړلي دي او چې دا ونه کړو نن هم موږ دې باندې ځان پوهې نه کړو چې څوک سم دی څوک وران دی نه جوړېږي رانه څه ښه به پېژنو خرڅولو والا به پېژنو اور هغه به هم پېژنو چې قوم څه سم ولاړ دی مومن لویه جرګه چې کومه ده د باني صاحب دلته ناستی دی زه دا یو خبره کومه چې موږ چېرته تلي الله هغه کار کړی دی موږ کې نور څه نشته دی دا مشرانو دعاګانې دي او د دې ځای نه پاک دي د زړه نه کوم سړی چې زړه نه پاک وو یو کار پسې پاسېده او قوم لا پاسېده په ډه کې لالچ نه و د پیسو د نور څه لالچ نه و نو الله خو دومره غټ ذات دی چې دی پاسېږي هغه کار الله خامخا کوي قومه مشرانو کشرانو موږ چې تاسو ته وایي چې بار راوځئ هغې نور څه مطلب نه وي زموږ موږ ته څه هغې پیسې نه میلاویږي موږ څه جنګ له بار نه وځو خو موږ دې له بار وځو چې دا زما قوم چې بار راوځي دا ټول خلک یې ویني دوی دې خبره باندې پوه شي چې دا پښتون چې دی دا ډېر غټ تعداد باندې دې لاهور کې موجود دی اور بے مخکې به تپوس والا که څوک نه وو اوس یې الحمدلله تپوس والا شته دی تپوس یې کولی شي چې ولې دا ځای ته کېږي دسه بس خبرې ډېرې ځای ته اوږدې شوې د مانځه وخت هم دی دې نه پس به باني صاحب هم خبره کوي بس یو خواست لرم مشرانو کشرانو چې مهرباني وکئ یو شئ په اتفاق شئ خواږه شئ اخلاق چې کوم دي اخلاق ډېره غټه درجه ده د اتفاق ډېره غټه درجه ده د ورورولۍ ډېره غټه درجه ده یو بل ته چې ګورې خبره کوې او خندا باندې خبره کوې اخلاق دې ښایي دې نه غټه خبره بله نشته دی نو انشاءالله او دا کشران چې زما دي موږ مشرانو باندې خو موږ نه مخکې چې په هغو باندې هم تېره شوله او موږ باندې هم روانه ده منډې رامنډې دي کوي خو کوشش هم دا دی انشاءالله کشرانو چې تاسو له داسې یو پلیټ فارم درکړو چې دا کومې ستونزې چې زموږ نه مشرانو ته یا موږ ته وایي چې تاسو ته هغه نه وي اور زه یو پیره بې روغ بی او دې ټولو مشرانو او کشرانو ته شکریه ادا کوم د دو اور دا وایم چې داسې اتفاق موږ کوو انشاءالله یو وخت به الله داسې راولي چې موږ به کارله کې ناست یو زموږ کارونه به کوي یو جهان مننه الله پامان شکریہ